بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بن الله. نو تاسو ته دا خبره اتره مخې ته راغلې وه چې دا کتاب دروس البلاغه په درې قسمه علومو باندې مشتمل دی. اولنی کې علم المعانی وه، دویم علم البیان او دریم علم البدیع دی. نو دې ځای پورې چې څومره سبقونه نو دا د علم المعانی مطابق او علم المعانی دا ای تعریف تاسو کړه په لاول کې چې صدا ده یو کس وای نو زه به پوه شم که نه وابورم پوه به شم. ها هو علم يعرف به احوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى اللفظ. چې دا هغه علم دی چې دې په ذریعه سره د لفظ هغه احوال پیژندګي چې د هغې په ذریعه سره د لفظ د مقتضى الحال مطابق کېږي. او بیا د هغې دپاره اته بابونه او یو مقدمه دا یې ذکر کړه. اوس کله چې تا علم المعانی چې دا یې زده کړله نو په دې پسې دویم نمبر دی علم البیان. علم البیان څه ته ویل کېږي؟ نو علم البیان دلته کې آسان تعریف لیکل چې بیان په لغت کې په معنی د کشف او ایضاح سره راځي، واضح کول، ښکاره کول. او په اصطلاح کې البیان علم یبعث فيه عن التشبیه والمجاز والکنایه. چې دا هغه علم دی چې د دې په ذریعه سره پیژندل کېږي. یا داسې آسان تعریف دا دی که نه، هو علم یعرف به ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بوضوح الدلالة عليه. دا تاسو ولا کې لیکلو ها څنګه تعریف لیکلو؟ هو علم يعرف به، هو علم بقواعد يعرف به ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. چې دا علم دی چې پیژندل کېږي داسې قواعد پکې چې د هغې په ذریعې سره پیژندل کېږي یوه معنا په مختلف طریقو سره راوړل، یوه معنا په مختلف طریقو سره راوړل. او په دې کې دا یوه طریقه یعنې په یو طریقې سره راوړي، په بل طریقې سره په بل طریقې، خو دا یوه طریقه په بلې طریقې باندې په دلالت کولو کې واضح وي. دلالت خو تاسو پېژنئ که نه؟ دلالت څه ته وایي؟ تاسو په منطق کې دلالت ویلی دی راهنمونه راښودل. او په اصطلاح کې کون شیء بحیث چې کله د یو څیز لاوځي د هغې په ذریعې سره موږ ته د بل څیز پته لګي. لکه ته لوګی ووینې او د هغې نه تا څه پته لګي نو. او د دلالت بیا قسمونه دي، دلالت لفظیه، وضعیه او غیر وضعیه. وضعیه په طریقه دلالت لفظیه، وضعیه او مطابقي، تضمني او څو التزامي. دلالت مطابقي څه ته وایي؟ چې لفظ په کل موضوع له باندې دلالت وکړي، او تضمني په جز د موضوع له باندې دلالت وکړي، او التزامي لکه تاسو په منطق کې د دې مثالونه ذکر کړي ول چې لکه چاکو دی که نه، نو د دې هغه وسپنې ته او لرګي ته دې باندې دلالت کول دا څه دی؟ دلالت مطابقي دی. او صرف په دې وسپنه باندې یا صرف په دې لرګي باندې دلالت کول څه دی؟ دلالت تضمني دی. او د چاړه دلالت کول په پرې کولو باندې دا څه دی؟ دا خبره ده. نو یو معنا په مختلف طریقو سره دا مختلف طریقې څه دي؟ نو مختلف طریقې مطلب دا دی د مختلف طریقو نه چې یا کلمه یا په تشبیه سره راوړل، یا په مجاز سره راوړل، یا په کنایې سره راوړل. پوه شئ؟ نو په دې علم کې موږ ته به داسې قواعد، داسې طریقې، داسې اصول به موږ ته بیانېږي چې یوه معنا یعنی یوه خبره په مختلف طریقو سره به ته څنګه کې لکه مطلب. او مختلف طریقو نه څه مطلب دی؟ تشبیه، مجاز او څو کنایه. د تشبیه، مجاز، کنایه تعریفونه دا به خپل ځای کې را روان دي انشاءالله. لکه زه اوس دا خبره کوم که نه چې لکه زید سخي دی، زما مقصود دا دی لکه معنا څه دی؟ معونیه به کوم څیز چې قصد کولی کېږي. نو ما د دې خبرې قصد وکړو چې زه وایم د زید د سخاوت په باره کې تاسو ته خبره کوم چې زید سخي دی. نو په دې کې نه ما تشبیه استعمال کړه، نه مې کنایه استعمال کړله، نه مې پکې مجاز استعمال کوم. خو کدا خبره ته په علم البیان کې په مختلف طریقو سره، نو کته پکې تشبیه استعماله نو ته به
زید کا حاتم زید چې دا پشان د سره د حاتم تای دی یعنی څنګه چې حاتم تای سخی دی دغه شان دی زید سره سخی دی نو دا ما په دې کې څه استعمال کړل تشبیه استعمال کړل کتبه کې مجاز استعمال ہے نو هغه لپاره مثال دی اگر رأيت بحرا في دار سعد رأيت بحرا في دار زید رأيت بحرا في دار زید د زید په کور کې مې دریاب ولیدو د زید په کور کې مې سولو نو اوس دریاب خو د زید په کور کې خو دریاب نه راځي خدا دا کنایه استعمال دغه استعمال مجازن لکه دی کور کې لکه سخاوت ډېر زیات ناغه سخاوت ته کنایتن چلن دا دغه ویل دا مجازن ورته دریاب وي مجازن ورته سو وي دریاب ورته وي لکه پوښوي به معنی چې لکه دې سیده لګا تر اصل دې سیده لګا دونه سخی دې لګا ته چې دریاب دی دریاب بهر چاته وبور کې دغه شند دی او چې کنایه کې ته وي ولای لپاره مثال لګته زیدون کثیر الرماد زیدون کثیر الرماد دا زید ډیر ایرو والا دی هغه ډیر ایرو والا ولې نه زګه چې اور ډیر زیات بلې چې اور بلې ځای نه سره راځي ایری راځي وس چې دې اور بلې نو اور ولې بلې ځکه چې پخلی ډیر کوي جو اور ډیر بلیږي نو اور ولې ډیر بلیږي ځکه چې میلمانه ډیر راځي او خوراک ډیر کوي چې میلمانه راځي نو میلمانه ولې راځي ځکه دې سخی دی نو دا خبره تا لګوغړلې زید صغیر او دا ته چې زید ډیر ایرو والا دی زیدون کثیر الرماد نو دا تا کنایتن جن دا و دې تاسو کتلې یو منغوي د زید د سخاوت په باره کې یو خبره مونږ کړله چې زیدون کا حاتم دا منګه بس کې سبق استعمال کړل تشبیه استعمال کړل دویم ما وی رأيتو بحرا فی دار زیدین دیګه ما څه استعمال کړل مجازت یعنی د سخاوت دا د دریاب ویل او دریم نمبر ما وی زیدون کثیر الرماد زید چنن دا سره بدی کې څه استعمال شو نو ګورا او زدا سب مبارک خبر کوم د زید سخاوت مبارک کوم نه نو ایراد المعنى الواحد راوړل دیوی معنی دي بطرق مختلفه په مختلفه طریقو سره فی وضوح دلالت علیه چې دغه مختلفه فی وضوح دلالت علیه چې دا مختلف دي په وضوح د دلالت یعنی دا بدی من د دلالت واضح کیږي اوس لکه زیدن کا حاتم دی وي نو بدی کی په تشبیه په لحاظ سره ستاره مطلب چې ته زید سخاوت خبره کې نو دا لکه ډیر زیات واضح ده او په دې پسې په دویم نمبر باندې رأيت بحرا فی دار زیدین دا پای پسې دم واضح ده خدای په شان دی د لاولي په شان واضح نه ده او دا درې مله کنایه نه چنن دا لګاو واضح له قدرتونو ډیر زیات واضح نه ده د دون نه ده واضح لکه زکه په دې کې ما وی سونه واسطو ته به موږ لاړو کنه چې ته زید ایرو والا ول دی ځکه چې اور ډیر بلیږي اور ول ډیر بلیږي ځکه چې پخلی ډیر کوي پخلی ول ډیر کوي ځکه چې میلمانه ډیر راځي میلمانه ول ډیر راځي ځکه چې سکیله نو پدې کې ګوره څومره واسطې پکې رااله پرې باندې پوه شوي نو دا علم البیان دی چې هو علم بقواعد یا هو علم باصول يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفه فی وضوح دلالته علیه پوښوي او دل کتاب کې کوم بیان کتاب تعریف کړه ده هو علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكنايه دا علم ده چې بدی کې د تشبیه د مجاز او د کنایه نه باس کول کېږي الهغه پوښوي او د مجاز او د تشبیه او د کنایه نه موږ ولې باس کوو نو ما تاسو دا خبر وکړه چې دغه تعریف ته وکي چې هغه علم ده چې بدی کې یو معنی په مختلف طریقو سره مختلف طریقې سره هغه د مجاز او تشبیه او کنایه ده په دې باندې پوښوي تاسو ها په دې پوښوي نو اوس په دې کې لاول چې نن دا تشبیه باس کوي بیا به د کنایه دغه باس کوي د مجاز او بیا به د کنایه باس کوي جدا علم ختم شي نو تشبیه په لغت کې په معنی د تمثيل سره راځي تشبیه په لغت کې په معنی څه سره راځي تمثيل یعنی یو څه د بل څه سره یو شان کول یو څه د بل په مثال باندې ګرځول دي تمثيل وای او په اصطلاح کې چې پایږي یو شی لرا د بل شي سره یو څه لرا د بل شي سره د په یو وصف کې یو په یو معنی کې د څغرز د وجې نه یو شان کول یو څه د بل څه سره
په یو وصف کې یا په یو معنا کې د صغارز د وجې نه یو شان کول یو سیز د بل سیز سره یو سیز د بل سیز سره د یو وصف د پاره یا د یو معنا لپاره د صغارز د وجې نه یو شان کول کم څه چې یو شان کولای کېږي هغې ته مشبه وایي د چا سره چې یو شان کولای کېږي هغې ته مشبه به وایي د څه په ذریعې سره چې یو شان کولای کېږي هغې ته ادات التشبیه وایي ادات التشبیه ادات التشبیه او د څه غرض د پاره چې کېږي په څه د وجې نه چې کېږي هغې ته وجه التشبیه وجه الشبه وجه التشبیه لکه ما وې العلم كالنور في الهدايه ما ته وګورئ العلم كالنور في الهدايه لول تشبیه تعریف وکړئ چې یو سیز د بل سیز سره یو شان کول په یو معنا کې د څه غرض د وجې نه لکه ما وې علم پشان د نور دی علم پشان د رڼا دی په لاره ښودلو کې علم د دې ما تشبیه ورکړله که نه نو د کم څه چې یو شان کولی کېږي د کم څه چې تشبیه ورکولی کېږي نو هغې ته څه وایي مشبه د چا سره چې تشبیه ورکولی کېږي هغې ته څه وایي نو په دې مثال کې العلم سره مشبه او نور سره او د کم حرف په ذریعې سره چې کېږي لکه موږ العلم كالنور نو دا کاف چې دا پکې سره ادات التشبیه او په څه کې دا تشبیه ورکړی د څه غرض او څه معنا نه نو دی فی الهدایه دی نو دا فی الهدایه دی دا څه شی دی وجه الشبه دی لکه پوه شوې دې باندې نو دې ته ویل کېږي ارکان التشبیه څه ورته ویل کېږي نه د تشبیه ارکان څو دي څلور څو ارکان دي مشبه مشبه به وجه الشبه او ادات الشبه مشبه څه ته وایي دا کم څه چې تشبیه ورکولی کېږي کم څه چې یو شان کولی کېږي او مشبه به لکه تا چې کله په کلام کې دا مشبه به دا وپېژندل که نه نو ته پوه شو چې لکه تا کار دی برابر دی خو چې کله تا دا مشبه به نه دی پېژندلي نو تا ته به بیا مشکلات دي نو دا ښه وپېژنئ ګورئ چې مشبه څه شی دی تشبیه اوس ته تشبیه نه پېژنې نو په پښتو کې وایې کوم څه چې د چا سره یو شان کولی کېږي هغې ته مشبه وایي مشبه به د چا سره چې یو شان کولی کېږي هغه ته مې دا زید خو په شان د خر دی په کم عقلتوب کې نو مې زید نو زید څه شی دی خر څه شی دی کم عقلتوب څه شی دی وجه الشبه ایم په شان نو دا په پښتو کې خو لکه موږ دغه وایو او په عربي کې وایي زید کالحمار فی البداهة لکه پوه شوې دې باندې دې دې ورغوښئ دا وایي بیا زموږ مخکې ځه علم البیان نو دا دویم علم د دې کتاب هغه علم البیان بیانېږي بیان څه ته وایي په لغت په اعتبار سره کشف او ایضاح ښکاره کړی او په اصطلاح کې البیان علم یبحث فیه علم دا هغه دا بیان دا هغه علم دی داسې علم دی یبحث فیه چې بحث کولی کېږي پای کې عن التشبیه والمجاز والکنایه د تشبیه د مجاز او د څه نه د کنایه نه لکه پوه شوئ التشبیه او دغه تعریف به تاسو ځان یاد کړئ په حاشیه کې په دویم نمبر لاین کې دا پوره لیکل دی ان المشهور في تعريف البيان انه علم ولده يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفه في وجوه دلاله عليه پوه شوئ او دا نور مثالونه چې کوم تاسو ته ما وویل که نه نو چې په تشبیه سره راوړل نو هغه ما تاسو ته دغه واضح کړل دلته کې مثالونه چې نن دا لکه زید کالحاتم او زید رأيت بحرا في دار زيدين او زيد كثير الرماد نو دل کې دا لیکل شوی دي ما تاسو ته خلاصه نو وینا نو په دې کې درې علوم بیانېږي نه لاولنه په کې تشبیه ده نو تشبیه په لغت کې معنی نه تمثيل یعنی یو څه د بل څه سره یو شان کول او په اصطلاح کې الحاق امرین بامرین یو ځای کول د یو څه د بل څه سره
فی وصفین په یو وصف کې باداتین د حروف په ذریعه سره د ادات په ذریعه سره لغرضین له غرض د پاره یعنی او اغراض دي رسو ان شاء الله بیا ذکر کیږي نو یو څه د بل څه سره یو شان کول په وصف کې په ادات سره په ادات تشبیه سره د پاره د یو غرض اما تاسو آسان کوله چې یو څه د بل څه سره په یو وصف کې یا په معنا کې د غرض د وجنه د ادات تشبیه په ذریعه سره شریک کول والامر الاول کم څه یو شان کول کېږي آیت ویل کېږي یسمى المشبه د مشبه وي والثاني او کم څه چې سره یو شان کول کېږي آیت ویل کېږي مشبه به والوصف وجه الشبه او دا وصف کم چې لکه د صد وجه نه چي اې وجه والادات او ادات یعنی دغه الفاظ ته کم په ذریعه سره چې تشبیه کولېږي الکاف او نحو یا کافی یا نور صحیح لکه کاف ته کأن له رسول راځي بیا نور کم دي نو العلم كالنور في الهدايه لکه علم په شان د رڼا لري پسګي پلار خودلو کې فالعلم مشبهون علم دا سره ولی والنور مشبه به والهداية وجه الشبه أو هداية عند وجه الشبه والكاف أداة التشبيه ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث أو متعلق بالتشبيه سره درې مباحث يعني بدي تشبيه په باس کې با منګ درې خبرې کوم الاول في ارکان اول نه موږ ارکان د تشبيه ذکر کوم والثاني في اقسامه دویم موږ تقسیمات اقسام په لکه په معنا د تقسیم دي تقسیمات والثالث في الغرض منه او دریم چې دا اغراض د تشبيه به ذکر کوم المبحث الاول في ارکان التشبيه ارکان التشبيه اربعه سلور دي المشبه والمشبه به ويسمى يعني طرفي التشبيه او دې دوانو ته طرفونه د تشبيه وي اطراف د تشبيه سبب ان شاء الله دې باندې باس کوم ووجه الشبه والادات وجه الشبه وادات الشبه واجب دې باندې وزدي طرفین چې د قسمونه دي دا ان شاء الله بیا سبق کې وایو ښا واړه وای دا شمه ګران پکې سنشت لري غره ښا دا وګورئ تاسو دا باندې کسانو چا په ځای کې دا خبره چونی چې تشبیه دا سبق ور ډیر زیات ګران دی نو ګران نشته دی دا یاد ساتئ صحیح ده لګ دوره دی ور سبق یاد وای کنه نو ګران په کې نه نن خو آسانو کنه ټول دغه شان سبقونه دي نو